الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ذکر مبارک، داغی مجلس او داغی محفل، داغی نادی یا یو برنامج چې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سره براه راست بل واسطه یا بلا واسطه داغی تعلق وی، انتهایی بابرکته او د خیر وی، او هغې نه مخکې عین عبادت وی. سیرت دا زمون مجلس د سیرت طیبی علی صاحبها الف سلام و تحیه بعدد کل ذره هغې سره متعلق دی او د هغې تعارف د سیرت طیبه، تعارف، اهداف، ضرورت، اهمیت. دینن مجلس کې به موږ دا ذکر کوو. نو د سیرت عنوان، موضوع انتهایی وسیع ده. دا یو لامتناهی او یو متلاطم سمندر ده، یو بحر بے کناره ده چې دې کې بس موج او موج دی او کناره او سیره د دې نه معلومیږي. محاضرات سیرت کې محمود احمد غازی لیکي چې علمی سیرت دا محض د یو شخص سوانح عمری نه ده، بلکې دا یو مکمل تهذیب او تمدن د یو مکمل د قوم و ملت او د یو الهی پیغام د آغاز او د ارتقا انتهایی اهم او انتهایی دلچسپ او انتهایی مفید داستان ته وایي. او د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم محاسن، محامد، حسن و جمال، فضل و کمال قرآن کریم ذکر کړي دي او د قرآن کریم صفات خپل قرآن کریم هم ذکر کړي دي او صاحب قرآن کریم صلی الله تعالی علیه وسلم هم ذکر کړي دي. چنانچه نبی پاک صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم متعلق فرمائی لا تنقضی عجائبه، د قرآن کریم عجائب او غرائب، علوم و معارف دا به کلم نه ختمیږي. او همدغه وجه ده چې علما مفسرین د قرآن کریم په تفسیرونو باندې او په معانی او په مفاهیمو باندې لګیا دي، محنتونه کوي او یو لویه ذخیره ترې نه راوباسي. کم تفسیر چې وګوري د هغې رنګ، د هغې خوند د بل تفسیر نه جدا دی. داسې عجیب علوم و معارف دي پکې. د قرآن کریم په اشجارو باندې ځان ته کتابونه دي، د قرآن کریم په اسماو باندې اعلام القرآن د عبدالمجید دریابادی رحمت الله علیه کتاب دی. تحتیم د سلیمان علیه السلام کیسه ده. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. په دې د عربي ژبې ماهرین تحقیق کوي چې تحتیم د شیشې د پاره راځي
او دلته میږي دی د دپاره دا د تحتیم لفظ استعمال موضوع نه دی. جدید ساینس ترقی وکړه نو د میږي بناوټ او ساخت داسې دی چې کومه ماده د شیشې ده هغه د ده ده، نو ځکه ورته تحتیم لفظ استعمال کړی دی. داسې قرآن کریم کې د څه نوم چې راغلی دی، که د حجر دی هغه که د شجر دی، په هغې باندې مفسرینو باقاعده تحقیقات کړي دي، او په یو یو حرف باندې. نو د قرآن کریم علوم و معارف دا به نه ختمیږي. نو چې داسې دا، نو صاحب د قرآن صلی الله علیه وسلم د هغه سیرت او د هغه د سیرت هر یو جهت چې هغه که د هغه د خاندان سره تعلق ساتي، که د هغه د خوب او د شب بیدارۍ سره تعلق ساتي، که د مطعوماتو د مشروباتو سره تعلق ساتي، یا هر هغه جهت چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ذکر مبارک سره تعلق ساتي، نو هغه به نه ختمیږي، ابم لا متناهي وي. چنانچه علامه اقبال رحمت الله علیه یو ځای کې لیکي چې عالمی قرآنی ہر دور میں اپنے آپ کو بے نقاب کرتا ہے اور نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم کے بطن میں ابھی کتنے عوالم قرآنی پنہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے کتنے مناظر اور مشاہد انسانوں کے سامنے آئیں گے. اسم علماء لگے دی د قرآن کریم تفاسیر کی، په یو یو آیت کی، په یو یو لفظ کی، په یو یو صورت کی د هغې د ربط او د هغې معانی و مفاهیم کی خلق عمرونه تیروي، خو د قرآن عجایب او غرایب نه ختمیږي. نو چې داسې ده، نو د صاحب قرآن د هغه سیرت، د هغه ارشادات او د هغې حقایق و معارف به څنګه پنها وي، څنګه به پوشیده وي، څنګه به مخفي وي. صاحب قرآن او قرآن کریم که قرآن صامت تے، خاموش قرآن دے، نو د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجود مسعود، وجود اطہر دا ناطق قرآن دے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نا چا تپوسو کو د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سنگو، اخلاق سنگو، خصائل سنگو، عادات سنگو، نوی فرمائے کان خلقه القرآن، کان خلقه القرآن. د نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل داسو کم چی قرآن ذکر کرے دے، یا قرآن چی سب بیان کری دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی جن ور کرے دے، عملی نمونہ ور کرے دا. کہ قرآن سوامت قرآن دے، الفاظ دا قرآن سوامت قرآن دا دا محبوب احمد غازی داغی الفاظ دی. نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجود مسعود ناطق قرآن دے. نو چې څنګه د قرآن کریم عجائب و غرائب نه ختمیدون کی دی، او مزید دا یو بحر بے کنارہ دے، پدې کې یواقیت و مرجان، پدې کې ملغلرې دا بروزی. نو داسې به د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سیرت چې کم جهت انسان سوچ کوي
په سیرت طیبه باندې څه شته او دومره څه پېشته دی چې کله څوک د سیرت یو طالب علم قلم اوچت کی او څه لیکل غواړي نو دومره وسیع چوکاټ دی او ساحه ده د سیرت چې پریشانه شي په څه ولیکم. الله جل شانه دې مونږ هم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه د یو ادنا طالب علم نه او طلبو نه مونږ هم وګرځوي او الله دې په دې مبارک محنت کې زمونږ هم حصه واچوي. نو سیرت په لغت کې او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ سیرت طریقې کار ته وایي، لغتن چال چلن ته وایي، طریقې انداز ته وایي. په عربي زبان کې د فعلتن په وزن چې کوم مصدر راشي نو د هغې معنی کسی کام کا طریقہ یا کسی کام کو اختیار کرنے کے انداز اور اسلوب کے ہوتے ہیں. د څه یو کار د اختیارولو طریقې ته او اسلوب ته وایي. نو د سیرت لفظي ترجمه هم دغه ده، د تللو طریقہ، چلنے کا طریقہ. قاضی محمد اعلی تھانوی رحمت الله علیه د دوی یو مشهور زمانه کتاب دی کشاف اصطلاحات الفنون، په دې کې ذکر کوي او د سیرت تعریف کوي چې د شریعت په اصطلاح کې د سیرت استعمال د مسلمانانو په هغه طریقې کار باندې کیږي چې هغه د یو کافر یا غیر مسلم محاربینو سره یا مسلمان باغیانو سره او مرتدینو سره یا اهل ذمه سره یا داسې نورو خلکو سره د معاملات او د طریقې کار باره کې چې کوم اختیار ورکوي او طریقې کار بیانوي هغې ته سیرت وایي. او همداسې خبره صاحب فتح القدیر کمال ابن همام رحمت الله علیه هم کړې ده چې سیر نه مراد هغه طریقه ده چې کفارو سره د جنگ و جدل وغیره وخت کې اختیارولی شي، دغې ته سیر وایي. بیا اسلامی مملکتونه او اسلامی سلطنتونه دا وسیتر کېدل، نو لہذا مختلف اقوام عالم سره واسطه راله، یهود و هنود سره او سکانو سره، عیسایانو سره، قسم خلکو سره. لہذا چې د اسلامی سلطنت د لاندې راغلل اوس ضرورت د دې خبرې پېښېدلو مختلف معاملات راتلل، هغې دپاره د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د جون مبارک ضرورت. لہذا په زمان قدیم کې سیر ځان ته شی او اوس متاخرینو په زمانه کې سیر پیمانه او خېټه انتهایی وسیله حتی چې د مغازی د دې یو باب او یو شعبه ګرځېدلې ده. مغازی مونږ وایو کتاب المغازی او داسې د حدیثو ګڼو کتابونو دا بابونه راوړي دي او دا کتابونه راوړي دي کتاب المغازی په نوم باندې چې هغې کې د هغې غزواتو نه د هغې واقعاتو نه بحث کیږي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم قیادت کړی دی، بنفس نفیس شامل شوی دی یا قیادت فرمایلی دی. هغې ته غزوات سرایا دغه وایي. بهر کیف بیا دا معامله کله هم په زمانه قدیم کې د خیر القرون په وخت کې کله د مغازی اطلاق په سیر کېدلو په سیرت او کله د سیرت اطلاق په مغازی کېدلو او کله به دا
یعنی بالعکس هم استعمالېدل او د یو بل په معنا باندې به هم خپله معنا باندې به هم استعمالېدل او بالعکس به هم استعمالېدل. عجال نافعه د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي کتاب دی فارسی کی او د دې شرحه کړې ده عبدالحلیم چشتی د بینورټون والا رحمه الله فواید جامعه په نوم باندې. په هغې کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه تعریف کوي د سیرت چې سیرت څه ته وایي، ډېر جامع تعریف کوي. آج متعلق بوجود پیغمبر ما صلی الله تعالی علیه وسلم و صحابه کرام و آل عظام است و از ابتدای تولد جناب تا غایت وفات را سیرت گوین. دی ته سیرت وایي هر هغه شی چې د هغې تعلق د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم وجود اطهر سره وي او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره وي یا د هغې تعلق اهل بیتو سره وي او یا د هغې تعلق د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د پیدایش نواخلا تر وصاله پورې بس هغې ته سیرت وایي. او المهند علی المفند دا زمون د اکابرو د اهل سنت والجماعت د عقیدی ترجمان کتاب دی او دفع دخل مقدر د هغې نه جواب کړی دی. د باطل په مخ سپېړه ده. المهند علی المفند په هغې کې شیخ خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه لیکي کہ ہغا جملہ حالات وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذرا سا بھی علاقہ ہو ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے اور اعلیٰ درجے کا مستحب ہے. خیال مو دے ہغا حالات ہغا جملہ حالات چې د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ذره برابر علاقه او تعلق وي د هغې ذکر زموږ نږدې وی نهایت پسندیده او د اعلی درجې مستحب دی. نهایت پسندیده او د اعلی درجې مستحب دی. خواہ هغه ذکر ولادت شریفه ہو یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بول و براز نشست و برخاست اور بیداری و خواب کا تذکرہ ہو. خواہ دا اغی تذکرہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت شریفہ سروی یا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بول و براز سرا دا نشست و برخاست سرا یا دا خوب او شب بیدار سروی نو هغه نهایت پسندیده او د اعلی درجی مستحب دی. الغرض خلاصه زمونږ د دې بحث خلاصه سیرت د هر هغه شي نوم دی چې د هغې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم سره بالواسطه یا بلا واسطه تعلق وي، چاہے اغا غزوی یا واقعوی یا د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عادت شریفوی یا خصلت مطہروی یا د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم وی یا مشوروی یا د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول وی یا فعل وی یا عمل وی یا قوم وی یا قبیله وی یا سفر وی یا حضر وی لباس و پوشاک وی یا خوراک وی مطعومات یا مشروبات وی سحر او ماخام وی بیگا او سبا وی
ناسته ولاړه وي او خوب او ویښه وي، خوب او ویښه یا شب بیداری وي، ناسته ولاړه، غم یا خوشحالی وي، حیات یا وفات وي، خاندان یا رشتهداری وي، دوست احباب وي یا دشمن او اعدا وي، بغض او عداوت وي یا عقیدت او محبت وي، آقا وي یا غلام وي، اغا که اسپه، خچر، اوخه، چیله، ګډه، بیزه وي یا پڼه وي یا ټوپی وي، یا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سورلی وي، که صحت او مرض وي، که تلوار او خنجر وي، که کرب و جوار وي، که نظام و قانون وي، که خلافت او سلطنت او بادشاهت وي، ازواج او اولاد وي، حجره او مکان وي، نشست او برخاست وي، که بول و براز وي او سنت او که بدعت وي. د دې ټولو نه بحث کول په دې جهت سره چې تعلق او علاقه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره ده، بس دې ته سیرت وایي. دا زموږ د ټول سبق خلاصه ده. اوس د دې ضرورت او اهمیت چنانچه علامه ابن القیم الجوزی رحمه الله زاد المعاد کې فرمایي، بهترین کتاب دی په سیرت باندې، دا حنبلی دی، دمشقي دی، دته ابن القیم ځکه وایي د قیم زوی. قیم موجوده دور کې د دارالاقامې نگران ته وایي، قیم ته وایي. د دارالاقامې د هاسټل، زموږ چې څنګه مدینه هاسټل دی یا بخاري دی، د دې نگران ته قیم وایي. په دمشق کې د دال د کسرې سره دمشق او د میم د فتحې سره، په دې کې الجوزیه مدرسه وه، او د ابن القیم ورته ځکه وایي چې د ده پلار د جوزیې مدرسې محتمم و، نو لہذا د پلار په نسبت سره مشهور شو ابن القیم، قیم زوی، یعنی د محتمم زوی. دی لیکي چې علم سیرت حاصلول په هر مسلمان باندې فرض دی. علم سیرت حاصلول په هر مسلمان باندې فرض دی. اوس نږدې مفتی عبدالله شاه صاحب یو مسله ذکر کړې ده چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نسب، د نبی علیه السلام نوم چا نه تپوس وکړي. ما یو سړي نه تپوس وکړو زموږ د نبي څه نوم دی؟ وایي دوست د خدای. حساب ساته د ایمان حصه ده، دا به موږ بیانوو. په موږ باندې د نبي علیه السلام څو حقوق دي، بې شماره حقوق دي، د هغې نه به موږ شپږ ذکر کوو. نو د نبي علیه السلام نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم او د غور نیکه نوم زده کول فرض دي، ضروري دي. نو داسې علامه ابن القیم ابو عبدالله شمس الدین محمد بن ابو بکر بن ایوب دمشقی الحنبلی رحمه الله رحمة واسعه فرمایي چې د سیرت علم حاصلول، یعنی علم سیرت حاصلول دا فرض دی. چنانچه الله جل شانهم فرمایي وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، چې تاسو فرمانبرداري وکړئ هدایت به بیا مومئ. او هدایت د دارین په فوز باندې موقوف دی، چې په دارین کې په دواړو جهانونو کې سړی کامیاب شي، د دپاره هدایت یافته کېدل ضروري دي. او هدایت یافته به اله کېږي، د هدایت خاون به اله ګرځي چې کله د نبي پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمانبرداري درکې راشي. چنانچه الله جل شانه فرمایي قل ان کنتم تحبون الله، که څوک داسې دعوه لري چې موږ د الله تعالی سره محبت ساتو، نو فتبعوني، هغې دپاره اولین شرط د نبي پاک صلی الله علیه وسلم اتباع ده.
د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اتباع. حالانکه او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په جون کې مونږ دپاره بهترینه نمونه ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. نمونه حیات د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په جون کې مونږ دپاره. نو چنانچه الله جل شانه فرمایي سوره احزاب کې ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. او فوز عظیم څه دی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دا ټول په دې خبره باندې دلالت کوي چې د الله جل شانه احکامات د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقې سره دا دواړه د ریل پټلې دي او لازم او ملزوم دي، یو د بل نه بغیر نه چلیږي. انتهایی اهم او ضروری دي دواړه. قرآن څنګه چې ما مخکې عرض کو چې قرآن کچري صامت قرآن دی، خاموش قرآن دی، نو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم وجود اطهر ناطق قرآن دی. که قرآن کریم پس باندې گفت کړی دی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم عملی نمونه پیش کړی دا، یا بالعکس چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کوم عمل کړی دی قرآن کریم پاغي گفت کړی دی. ولی قرآن وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. تاسو که یو سړی د کامل ایمان خاوند کېدی نشي څو پورې دغه محبت زما سره دغه د خپل ځان نه، دغه د پلار نه، دغه د اولاد نه زیات نشي. او بل روایت کې راځي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. یو سړی د کامل ایمان خاوند کېدی نشي تاسو نه چې څو پورې کم دین ما راوړی دی د هغې دین تابع نشي. نو او بیا نبی علیه السلام بل یو حدیث کې فرمایي المرء مع من احب. الله جل شانه دې مونږ تاسو ټولو ته د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کامل محبت، مودت، عقیدت او ورپسې اطاعت نصیب کی. حکیم الامت اشرف علی تهانوی رحمت الله علیه نشر الطیب د دې کتاب دی، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. او صوفی محمد اقبال رحمه الله د دې کتاب تسهیل کړی دی او ورسره د خپل شیخ د شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه کتاب دی خصائل نبوی په نوم باندې. د دې دواړو مجموعه جوړه کړې ده او تسهیل یې کړی دی او هغې ته نوم ورکړی دی العطور المجموعه. العطور المجموعه فی ذکر النبی الحبیب. نو دغه نشر الطیب کې حکیم الامت حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې د الله جل شانه د ارشاداتو د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د قول و فعلنا او د الله جل شانه د تعلیماتو او د ارشاداتنا د صحابه او د تابعین رضی الله عنهم اجمعین د عملنا د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د ذکر شریف مندوب کېدل او محبوب کېدل
سمجھ ته راځي. یعنی د نبی علیه السلام خصایل، محامد، فضایل، شمایل ویل او اورول. سننا اور سنانا دا مندوب او محبوب عمل دی. دا مندوب او محبوب عمل دی. او د دې کثرت سره تکرار کول، او کثرت سره د دې تکرار کول. لہذا د نبی علیه السلام د ذکر شریف نه، د ذکر شریف د کثرت سره محبت، او بیا د محبت په ذریعه سره په قیامت کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم معیت او شفاعت نصیب کیږي. د نبی علیه السلام د ذکر مبارک سره د نبی علیه السلام محبت، او د محبت په سبب په قیامت کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم معیت او شفاعت دا به نصیب کیږي ان شاء الله. ولی المرء مع من احبه، المرء مع من احبه. او بیا په دې محبت کې که زیاتې راشي نو ان شاء الله دا به د سنت د اتباع توفیق او د الله جل شانه د محبوبیت سبب بګرځي. الله جل شانه د محبوبیت سبب بګرځي. لہذا عمدی نشر الطیب لیکلی دی چې محبت و اتباع سنت وجوب شرعی ہے تو اس کے ذرائع بھی اسی درجہ میں مطلوب ہوئے. د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت او د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د سنت و اتباع دا وجوب شرعی دے. یعنی شرعن دا واجب دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړی شي او د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم اتباع وکړی شي. دا شرعن واجب دی. نو دې نه دا پته ولګېده چې هغه ذرایع، هغه اسباب چې هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سیرت نه معلومات راکوي، هغه مجالس، هغه اوقات، هغه اسباب چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو مبارکو معرفت راکوي، لہذا هغه هم په دغه زمره کې راځي. گویا وجوب شرعي دي، وجوب شرعي دي. الله جل شانه دی مونږ تاسو ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم محبت نصیب کی. اوس د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حقوق دی په مونږ. د نبی علیه السلام حقوق دی مونږ ډیر دي، خو مونږ به شپږ ذکر کوو. د هغې نه اولنی ایمان او تصدیق دی. ایمان او تصدیق. بیا د دې درې جزه دي. په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړل، لکه کلمه توحید کې اول د توحید حکم دی، او بیا د نبی علیه السلام د رسالت د تصدیق حکم دی. نو نبی علیه السلام اول حق په موږ دا دی په امت باندې چې ایمان پرې راوړي. عقیده رسالت، عقیده رسالت، بیا عقیده ختم نبوت، عقیده ختم نبوت، او دریم شی دی عقیده عصمت انبیاء. عقیده عصمت انبیاء دا د دې یو جز دی. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل او تصدیق قلبی سره د زړه نه تصدیق هم کول. د نبی علیه السلام په ختم نبوت باندې ایمان ساتل، او د نبی علیه السلام او د تمامو انبیاو په عصمت باندې ایمان ساتل او د عقیده لرل چې تمام انبیا معصوم دي، تمام انبیا معصوم دي. بیا د دې اهداف دي، د دې څه دي اهداف. وخت خو زیات نه شو، د دې اهداف دي. د سیرت اهداف څه دي؟ قرآن کریم سوامت قرآن دے. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم وجود مسعود ناطق قرآن دے. د دې دواړو خلاصه
اسلام د کردار نوم دی. اسلام د کردار نوم دی. د دینا یو عملی نمونی والا انسان جوړ شي. اولین زمونږ د دې سیرت د مجلس نه بداوي چې د نبی علیه السلام خصایل مبارکه، اخلاق حمیده، دا مونږ زده کړو او عملي کړو. زده هم کړو، عملي هم کړو. ټیک دی انشاءالله. نو حضرت عائشہ رضی الله عنها د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په جمال متعلق فرمایي فلو سمعوا فی مصر اوصاف خده. د یوسف علیه السلام او د زلیخې او د زلیخې د ښځو د هغې تذکره کوي. فلو سمعوا فی مصر اوصاف خده لما بذلوا فی سوم یوسف من نقدی لواحی زلیخا لو رأینا جبینه لأثرن بقطع القلوب على الأيدي. کچری د مصر د ښځو اورېدلی وی زما د مدینې د جانان د مخ مبارک د چهره انور د اوصاف متعلق، د صفات متعلق، د حسن و جمال متعلق، نو دی به د یوسف علیه السلام په بو کې نقدي پیسې نه صرف کولی. لواحی زلیخا لو رأینا جبینه. زلیخه که جوندی وی، زلیخه او د هغې سره هغه کمې ښځې وي، که چېرې هغې زما د مدني جانان مخ مبارک کتلی وی، جبینی کتلی وی، لأثرن بقطع القلوب على الأيدي، نو د لاسونو په کټ کولو به د زړونو کټ کولو ته ترجیح ورکړی وی. تو ہے مجموع خوبی و سراپائے جمال. تو ہے مجموع خوبی و سراپائے جمال. کون سی تیری ادا دل کی طلبگار نہیں. کیا شان ہے اللہ رے محبوب نبی کی. کیا شان ہے اللہ رے محبوب نبی کی. محبوب خدا ہے وہ جو محبوب نبی ہے. محبوب خدا ہے وہ جو محبوب نبی ہے. بندے کی محبت سے ہے آقا کی محبت. بندے کی محبت سے ہے آقا کی محبت. جو پیرو احمد ہے وہ محبوب خدا ہے. لکه ورسته مقتدیان وړاندې امام وی ما پتا پس د کړي اقتدا. زه یو نه یم ټول جهان پتا مین دی، که بادشاہ دی د دې دهر که ګدا. د صورت لغیبه هسې پاکیزه دی، لکه ذات د ویښتو نشته دی پها. صلی الله تعالی علیه وسلم.